دا نشته قرآن کریم کې په یو ځای کې هم نشته دی که ته وایې حدیث نو حدیث نه موږ ستا دا خبرې نه منو ولې ځکه ته خو حدیث منې نه چې ته احادیث مبارکه نه منې ته موږ ته دا ویوا ته به قرآن کریم کې چې دا کم د مانځه حکم دی ته به یې څنګه پوره کړې بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون د الله تعالی په فضل او په توفیق سره سورة الاعراف منګه شروع کړو او په دې کې الله تعالی درې اهمه مسئلې بیانولې دویمه چې کومه اهمه مسئله وا الله تعالی هغه په 3 نمبر آیات کې ذکر کوله اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اے خلکو تاسو د هر هغه څه تابعداري وکئ چې کوم تاسو ته د الله تعالی د طرف نه را لېږلی شوي دي او د دې آیات په وضاحت کې علماء کرامو دا خبره ذکر کړې وه چې کم شیونه د الله تعالی د طرف نه را لېږلی شوي دي نو دا 2 شیونه دي چې یو ته وحی جلی ویلی کېږي ښکاره وحی او یو ته وحی خفي ویلی کېږي پټه وحی په آسانه ژبه کې او په آسان انداز کې د دینه مراد یو د الله تعالی کتاب دی او دویم مراد د دینه د نبی صلی الله علیه وسلم اقوال او خبرې دي د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د الله پیغمبر دا فرمایلی نظر الله امرأ الله تعالی دې دا غسړي مختر او تازه لري سمع مقالتي چې هغه زما خبره واوري فحفظها نو بیا یاد کی ووعاها او بیا خیال وساتي واداها کما سمع او بیا بل ته ورسي څنګه چې اوریدلی اشاره شو پکې دې خبره ته چې زما اقوال او زما خبرې دا د عام خلکو د خبرو په شان ته نه دي چې د چا په خوله باندې کمې خبرې رالې بس هغه وکړې دې ته نه کتلې چې دا حق دی که دا دروغ دی رښتیا دی او که دا د حقیقت نه خلاف خبره نه الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم د خبرو په باره کې فرمایلی دی په سورة النجم کې الله تعالی فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا پیغمبر چې کوم خبرې کوي نو دا د ځان نه خواهشات نه دي چې څه خله باندې راځي نو هغه وایي نه ان هو الا وحي يوحى دا وحی دا چې د تکي خو یو د قرآن کریم وحیدا او یو د حدیث مبارک وحیدا قرآن کریم چې کم زمنګ سره د دې 114 سورتونو په شکل کې موجود دی نو د دې چې کم خبرې دي کم مطلبونه دي او کم الفاظ دي دا ټول د الله تعالی چې څنګه مقصد د الله تعالی دی نو دسې دا الفاظ چې کم منګ وایو نو دا هم د الله تعالی د خولې نه راوتلي الفاظ دي لکه څنګه چې د الله د شان سره لایق او مناسب خو حدیث مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد د الله تعالی دی خو چې کم الفاظ دي او هغه امت ته چې دین ور رسیدلی دي دا الفاظ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دي نو دې دواړو په منځ کې فرق دا شو چې کم الفاظ او مقصد دواړه د الله تعالی دي
نو دې ته ښکاره وحي ویلی کېږي او په دې باندې چې دی نو مونځ کېږي او بغیر د اودس نه دې له لاس وروړل حرام دي لا یمسه الا المطهرون لاس به نه وروړي دې لره مګر پاک خلک او دویم نمبر چې کوم احادیث د نبی علیه صلات وسلام دي دې ته خفي وحي ویلی کېږي پټه وحي یعنی الفاظ د نبی علیه صلات وسلام دي مقصد د الله تعالی دی نو په دې باندې مونځ نه کېږي یعنی په مانځه کې د قرائت په ځای باندې ته د قرآن کریم په ځای احادیث د نبی علیه صلات وسلام نشي ویلی مونځ پې نه کېږي دغه رنګې په دې احادیثو د نبی علیه صلات وسلام د دې دا خصوصیت نه دی کوم چې د قرآن کریم دی چې دی لا بغیر د اودسه لاس نشي وروړلی بلکې هغې له ادب په هغې کې هم دا دی چې هغې له په اودس سره چې کوم دی نو لاس وروړي خو که بالفرض یو سړی بغیر د اودس د حدیثو یو کتاب رالی نو هغه جایز دی دا فرق شو نو د نبی علیه صلات وسلام احادیث د هغې مرتبه د قرآن نه راښکته شوه خو د احادیثو د نبی علیه صلات وسلام مرتبه د ټول انسانیت د خبرو نه چې دی نو څه ده اوچته د قرآن کریم نه پس احادیث د نبی علیه صلات وسلام د هغې مرتبه ده مخکنی سبق کې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې داسې څه خلک شته دی چې هغوی وایي چې دا احادیث چې کوم دي دا د نبی علیه صلات وسلام خبرې نه دي او دا چرته وروستو څه خلک پیدا شوي و ایران کې هغه ایرانیانو دغه خبرې د ځان نه جوړ کړي او په هغې باندې دا مهر او لیبل ولګو چې دا د نبی علیه صلات وسلام څه دي خبرې نو د هغو د ذهن مطابق خبره دا شوه چې هغوی وایي بس چې کوم څه دي دا قرآن کریم دی د دې نه اخوا زموږ نه په احادیثو اعتماد شته دی او نه د چا په خبرو نه د یو امام په اقوالو باندې د دې په باره کې موږ ویلو چې زموږ یو څو سوالونه دي په داسې خلکو باندې چې کم خلک دا وینا کوي چې احادیث د نبی علیه صلات وسلام نشته په هغه خلکو زموږ یو څو اعتراضات دي زموږ د دې اعتراضاتو جوابونه دې موږ له راکړي یو اعتراض موږ په هغو باندې دا کړی و چې قرآن کریم کې چې کم شیونه حرام ذکر دي صرف څلور دي او دا مخکې 145 آیات موږ راړولی د صورت انعام چې په هغې کې الله تعالی دغه فرمایل چې صرف څلور شیونه چې دی نو حرام دي او نن سبا هم چې دی نو داسې خلک شته دی چې هغوی وایي چېرې حرام شیونه به دغه څلور دي د دې نه اخوا چې څومره څه دي هغه څه دي حلال دي وایي ځکه چې بس هغوی خو حدیث مني نه نو موږ د هغو نه دا اعتراض کوو چې تاسو په هغو دا اعتراض کوو چې تاسو خو دا وایئ چې کوم څه دي قرآن کریم کې دي نو قرآن کریم کې د چرګې تذکره ته موږ ته بیان راوښی وه چې هغې کې دا چې دا چرګه حلاله ده دغه رنګې د بزې وغیره چې دا کم حیوانات دي دغه څلورو حیواناتو نه علاوه د هغې بیان موږ ته راوښی وه چې دا حلال دي یا دا حرام دي دا ته په قرآن کریم کې نشي راښودلی ځکه قرآن کریم کې د دې بیان د سره شته نه د دې بیان چې دی نو هغه په احادیثو کې دی او ته خو حدیث منې نه نو بیا ته دا شیونه څنګه د ځان دپاره حلال ګڼې دویم اعتراض په هغو باندې زموږ دا دی چې په قرآن کریم کې د مانځه بیان شته او الله تعالی دا فرمایلی دی چې ای خلکو تاسو مونځ قایم کړئ واقم الصلاة لذکري اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة دا حکمونه شته قرآن کریم کې اوس چې څوک احادیث نه مني په هغو زموږ دا اعتراض دی چې تاسو دا وایئ چې کوم څه دي قرآن کریم کې دي موږ ته وایو موږ ته د دې پنځو وختونو د چې کوم موږ مونځ کوو مسلمانان یې کوي د دې اولنی وخت او آخرنی وخت دا موږ ته قرآن کریم کې راوښی و دا به ته پیدا نه کې قرآن کریم کې نشته که ته وایې حدیث کې راځي نو ته خو حدیث منې نه هغه جواب به موږ له نه راکې چې یا خو به دا وایې چې حدیث منم نو بیا موږ ستا سره دا خبره منو چې ټیک ده اول وخت او آخر وخت د حدیث نه موږ ته راکې صحیح ده ستاسو خو زمونږ خبره هم په دې کې دا چې ته حدیث نه منې او د هغې سره سره دا منځونه هم کې نو موږ تا ته وایو چې د دې منځونو چې کوم وختونه دي د دې اولنی او آخرنی وخت
دا موږ ته په قرآن کریم کې راوښیو. دویمه خبره د دې نه علاوه د مانځه دپاره څومره شرایط دي، څومره شرطونه دي د مانځه دپاره موږ چې ویو که نه، اودس دی، دغه رنګې بدن پاکول دي، کپړې پاکول دي او ځای پاکول دي، قبلې طرف ته چې دی نو مخ کول دي، وختونه پیژندل دي، شرمګاه او عورت پټول دي او دغه رنګې د مانځه دپاره چې نو نیت کول دي. دا شرطونه دا ټول ته موږ ته قرآن کریم کې راوښي. دا نشته قرآن کریم کې، په یو ځای کې هم نشته دی. که ته وې حدیث نو حدیث نه موږ ستا دا خبرې نه منو، ولې ځکه ته خو حدیث منې نه. چې ته احادیث مبارکه نه منې، ته موږ ته دا ویوا ته به قرآن کریم کې چې دا کم د مانځه حکم دی ته به یې څنګه پوره کړې، په کوم انداز باندې به ته ودرېږي، کم طرف ته به ته مخکې او دغه رنګې نیت به ته څنګه کړې، څومره مقدار د قرائت به وې، امام پسې ولاړې نو ته به قرائت وې که نه به وې، صورت فاتحه به وې که نه به وې، او دغه رنګې چې کله ته ولاړې نو ته به لاس یې نو په سینه باندې ږدي، که لاس به چې کوم دی نو په خېټه باندې ږدي، نامه باندې به ږدي، نامه نه به یې لاندې ږدي، که نه لاسونه به پرېږدي. دا موږ ته قرآن کې راوښیو، نه شي راښودلی. یا خو به دا وی چې احادیث منم، که نه منې دا خبرې موږ ته راوښیو. د هغې نه علاوه د مانځه څومره ډېر احکامات دي. رکوع ته ته لاړې، رکوع کې به لاسونه چرته ږدي، دلته په پتونانو باندې به ږدي، که نه د دواړو خپو په منځ کې به لاسونه داسې ږدي، او که نه لاسونه به چې دی نو زنګې، که نه کوم ځای کې به ږدي. د دې بیان موږ ته قرآن کې راوښي. دغه رنګې سجدې له لاړې ته، سجده کې به ته کوم اندامونه په ځمکه لګې، خپې به چې دی نو ودرې، په کوم انداز باندې به چې دی نو خپې ږدي، دغه رنګې لاسونه به څنګه ږدي، داسې به یې ږدي که داسې به یې ږدي، او که نه داسې به یې ږدي، سر به چې کوم دی نو په کوم ځای کې ږدي. سجده چې بیا کې پوزه به لګې که نه به یې لګې، یوازې تندی به لګې، یوازې پوزه به لګې. د سجدې نه راپورته کېږي، اول به کوم اندام راپورته کې. د دې ټولو خبرو بیان به ته موږ ته په څه کې راښې؟ په قرآن کریم کې. او که ته وې چې زه ته په حدیث کې درښیم نو بیا به اول دا مني چې احادیث د نبي علیه صلات وسلام دا ثابت. د دې نه علاوه نور اعتراضاتو کې یو اعتراض بل دا دی چې الله تعالی د زکات حکم کړی قرآن کریم کې، او الله تعالی فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکات، ای خلکو تاسو د مانځه پابندي وکئ او زکات چې دی نو ورکئ. و سوال دا دی چې ته احادیث نه منې، نو د زکات چې دا کوم حکم موږ ته الله تعالی کړی دی دا به موږ په کومه طریقه پوره کړو. د دې په باره کې موږ اوس حیران یو، ولې احادیث خو ته نه منې. اوس موږ ستانه دا تپوس کوو چې دا احادیث د نبی علیه صلات وسلام چې دا کوم زکات حکم ذکر دی په قرآن کریم کې، دا به زکات به په کومو مالونو کې ورکو؟ صرف په سرو کې که نه صرف په سپینو زرو کې، که په دې دواړو کې؟ بیا دا سره او سپین دا به څومره مقداري چې په هغې کې زکات فرض کیږي؟ قرآن کریم کې خو د دې بیان نشته. پیسو کې شته دی که نشته دی؟ دغه رنګې چې څومره د ځمکې د شی نه راوځي په هغې کې څومره مقدار دی؟ دا ټولې خبرې به ته موږ ته قرآن کریم کې راکړي، خدا ته نشي راښودی په قرآن کریم کې، ځکه چې الله د دې تفصیل هغه نبی علیه صلات وسلام ته حواله کړی. څنګه یې ورته حواله کړی؟ الله تعالی فرمایي وانزلنا، پیغمبره موږ رالیږلی دی الیک الذکر، تا ته دا قرآن دا نصیحت د څه لپاره هم رالیږلی؟ لتبین للناس، د دې لپاره چې تی خلکو ته واضحه بیان کړي. که دا ټولې خبرې د الله تعالی شي په قرآن کریم کې چې کمې دي او په دې باندې زموږ ایمان دی چې دا د الله تعالی دی، نو بیا الله تعالی چې نبی علیه السلام ته فرمایي چې دا قرآن مې د دې لپاره رالیږلی دی چې تی خلکو ته واضحه بیان کړي، نو دا د پیغمبر واضحه بیانول به څنګه؟ دا واضحه بیانول صرف په دې شکل کې کېدی شي چې موږ احادیث د نبی علیه صلات وسلام ومنو. نو هغه نبی علیه صلات وسلام یې وضاحت کړی دی. دغه رنګې قرآن کریم کې چې کوم دی نو یو حکم دی، الله تعالی فرمایي چې کله تاسو جنگ وکئ نو د جنگ نه وروسته چې کوم مال تاسو ته په غنیمت کې میلاو شي، نو هغې کې 5مه حصه د الله او د الله د پیغمبر ده او باقی د مجاهدینو. سوال دا دی چې دا باقی څومره حصه د مجاهدینو ده، دا حصه به چې کوم دی نو د مجاهدینو موږ څنګه تقسیمو؟
ځکه چې په مجاهدینو کې مختلف طریقې باندې جهاد کې شریکېدونکي کسانی ځینې کسان دي چې هغه په خپل اس باندې تلي ځینې کسان دي چې هغه جهاد لا پیدل تلي د دواړو مشقت جدا جدا دی یو خرچه سنگل ده د یو خرچه ډبل ده ځینې خلک دي چې هغه په میدان جهاد کې د دشمن مخې ته ودرېږي په هغو باندې د مرګ خطره ډېره ځینې دي چې هغه شاته وي په هغو باندې د مرګ خطره دومره ډېره نه وي اوس په کومه طریقه باندې به موږ دا غنیمت تقسیمو ځکه قرآن کریم کې خو د دې دا وضاحت نشته دی چې کم کس هغه په اس باندې تللی دی نو هغه له به دومره ورکې کم پیدل تللی دی هغه له به دومره ورکې کم کس مخکې د دشمن مخې ته ولاړ دی هغه له به دومره مقدار ورکې او چې کم وروسته دی هغه له به دومره ورکې دا په قرآن کریم کې ته موږ ته راوښیو قرآن کریم کې دا په یو سپاره یو مخکې جدیانو نشته چې نشته دی نو دا خبره به ته زمونږ سره منې چې احادیث د نبی علیه صلات وسلام دا د دین مستقل حصہ ده او که دغه دې ته لرې کړله نو علماء کرام ذکر کوي چې جس نے احادیث کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا چا چې د حدیثو انکار وکړو هغه د قرآن انکار وکړو ځکه د قرآن انکار وکړو چې د قرآن کم حکمونه موږ ته شوي دي په قرآن کریم کې که د زکات دی که د مانځه که نور حکمونه دي د غل نه لاس کټ کول دي په کوم ځای کې به یې کټ کوو د دې وضاحت موږ مخکې کړی و په څومره مقدار د پیسو باندې یا د مال باندې چې چا پټې کړې په هغې باندې به موږ د غل نه لاس کټ کړو د دې وضاحت په احادیثو کې دی په قرآن کریم کې نشته دی چې قرآن کریم کې نشته دی او ته د احادیثو نه منکري طریقه تا ته چې دی نو د دې حکم د پوره کولو درځي نه نو د قرآن نه انکار نشو نو ګوره ورونو تاسو په دې باندې مسله باندې ځان پوه کړئ دا چې دا دونه زور موږ ولګو نو د هغې وجه دا یي چې په دې زمانه کې دغې مسلې ته ضرورت اوس دا مسئله د احادیثو نه د انکار دا ډیره چې کوم دی نو په زور سره په خصوصا په نوجوانانو کې دا روانه ده ځکه نوجوان دې ته نه ګوري چې یاره حقیقت څه دی خو بس یو ملای واورېد او هغه په چغو چغو باندې یوه خبره کوله نو د هغه دا ذهن ته راله چې یاره معلومیږي چې دا چې نو په حقه ده نو ګوره څومره چې موږ د قرآن نه او د احادیثو د نبي علیه صلات وسلام نه لرې وتلو نو بیا به موږ د دې فتنو ښکار کیږو د دې فتنو به ښکار کیږو دا د احادیثو چې کومه فتنه ده او د احادیثو چې څوک انکار کوي د احادیثو فتنه نه د احادیثو نه د انکار فتنه د دې خلکو چې دی نو څه نور اعتراضونه دي یو اعتراض د هغو دا دی چې دا احادیث د نبي علیه صلات وسلام نه وروستو دا ایرانیانو لیکلي دي سبا به انشاءالله د دې اعتراض او د دې سوال موږ تفصیلي او ښه چې کوم دی نو زبردست جواب کوو نو تاسو ته چې کوم دی نو دا امید ده ستاسو نه چې تاسو به په وخت باندې راځئ او انشاءالله